الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه محترم د محرم الحرام میاشت شروع ده چې دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده. عزتمندو ماهی محرم په هغه څلورو میاشتو کې ده د کوم مبارکې چې قرآن د ادب او د احترام حکم کوي او احادیث ورته د عزت او ادب میاشتې ویلې شوي دي او پخوانه د دې ادب او احترام چې دی هغه را روان دی. عام طور زموږ معاشره کې مشهوره دا ده چې د دې میاشتې ادب او احترام یا د دې میاشتې فضیلت او عظمت دا د واقعې د کربلا د امام حسین او د اهل بیت د شهادت د وجې نه ده، لیکن دا خبره غلطه ده، بلکې د دې میاشتې عزت او احترام د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې الله مقرر کړی دی. د دې احترام او عزت د ابتدا د اسلام نو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې احترام او عزت کړی دی. واقعات د کربلا خود هجرت په 80م کال باندې مخې ته راغلي ده، نو د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د اهل بیت شهادت په دې میاشت کې دا د هغوی فضیلت دی، د هغوی عزت او احترام ولا الله ورکړی. نو د محرم الحرام میاشت دا د الله رب العزت په نسبت باندې ډیره لویه د فضیلت او د عظمت میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میاشت ته د الله میاشت ویلې ده. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشتې نه وروستو د ټولو نه بهتره او غوره روزې د الله د میاشتې یعنی د محرم د میاشتې دي. نو د محرم میاشت دا د فضیلت او د غوروالي میاشت او بیا خاص طور باندې د دې لسمه ورځ چې عام طور باندې هغې ته د عاشورې ورځ وایي، پښتو کې ورته زموږ خلک د اسان ورځ وایي. دا ورځ هم ډېره زیاته د فضیلت او د غوروالي ده او دې ورځې ته د عاشورې ورځ ولې وایي؟ نو غوره خبره دا ده، علما فرمایي چونکې دا د دې میاشتې لسمه ورځ ده، د دې وجې نه دې ته عاشورا ویل کېږي. بعضې خلک په دې کې ډېر ضعیف روایت ذکر کوي چې دې ته عاشوره د دې وجې نه وایي چې په دې ورځ باندې لس لوی لوی کارونه شوي دي، لکه آدم علیه الصلاة والسلام په دې ورځ باندې پیدا شوی دی، په دې ورځ باندې جنت ته داخل کړی شوی دی. ایوب علیه الصلاة والسلام ته وایي په دې ورځ باندې صحت ورکړی شوی. د نوح علیه الصلاة والسلام کشتۍ وایي په دې ورځ باندې په جودي غر ودرېدلې وه. یونس علیه الصلاة والسلام له وایي الله د مهي د خېټې نه په دې ورځ باندې نجات او خلاصۍ ورکړی. دغه رنګې وایي قیامت به د محرم په لسم یعنی د عاشورې په ورځ باندې قایمیږي. علما فرمایي دا ټول روایات ضعیف او کمزوري دي، البته یو روایت هغه په دې کې قوي دی چې الله رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام او بني اسرائیل الله په دې ورځ باندې د فرعون او د هغه د ظلمونو نه نجات او خلاصۍ ورکړی او الله رب العزت فرعون او د هغه لښکر په دې ورځ باندې تباه کړی. لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو د مدینې منورې یهودو د عاشورې په ورځ باندې روژه نیولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې تاسو په دې ورځ باندې روژه ولې نیسئ؟
نو هغوی د هغه عظیمه او لویه ورځ ده چې الله رب العزت په دې ورځ باندې موسی علیه السلام او د هغه ملګرو نه نجات او خلاصي ورکړی او فرعون او د هغه لښکر الله غرق کړی نو موږ د شکرانې په طور باندې روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل موږ ستاسو نه د موسی علیه السلام سره د محبت د مینې د هغې زیات حقدار یو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځ د روژې د نیولو حکم چې هغه وکړو. نو دغه یو روایت علما فرمایي په دې کې قوي دی. د عاشورې په ورځ باندې کم اعمال کول پکار دي. علما فرمایي په دې ورځ باندې صرف 2 عملونه کول هغه سنت یو مسلمانانو له د هغې اهتمام کول پکار دي. اولنی عمل هغه په دې ورځ باندې روژه نیول دي. لکه ګڼو احادیثو نه د دې ورځې د روژې د نیولو فضیلت ثابت دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې قریشو با په زمانات د جاهلیت کې د دې ورځې روژه نیوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د دې ورځې روژه نیوله. کله چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو صامه و امر بصيامه. پیغمبر علیه السلام په خپله هم د دې ورځې روژه نیولې ده او د هغې د روژې د نیولو حکم یې کړی. خو چې کله بیا الله رب العزت د رمضان مبارک روژې فرض کړي نو پیغمبر علیه السلام اختیار ورکړو من شاء صامه و من شاء ترکه. د چا چې خوښې نو روژه دې ونیسي او د چا چې خوښې نو نه دې نیسي. یعنې هغه فرضیت یې ختم دی، مستحبوالی او سنتوالی چې دی هغه یې په خپل ځای باندې باقي پاتې دی. او دومره غوره روژه نه حدیث کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلې هیڅ ورځې د روژې د نیولو دومره تلاش کوونکی او فضیلت ورکوونکی نه دی لیدلی څومره چې په پیغمبر علیه السلام د عاشورې د ورځې د روژې نیولو له ورکو. دغه رنګه حدیث کې راځي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د عاشورې د ورځې روژه نیول پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ته امید دی چې دا روژه به د تیر شوي یو کال د وړو ګناهونو کفاره وګرځي او هغه به ورته الله رب العزت چې هغه معاف کړي. دغه رنګ یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک د عاشورې د ورځې روژه ونیسي نو د یوې ورځې د روژې په بدله کې به ورته الله رب العزت د 10,000 حجونو او عمرو ثواب چې هغه ورکړي. نور هم د دې ورځې د روژې د نیولو احادیثو کې ډېر زیات فضیلت بیان شوی دی. نو اول عمل په دې ورځ باندې هغه روژه نیول دي او غوره دا ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې 9مه یا 11مه ورځ چې دا هغه د هغې سره ملګري کړی شي چې د یهودو سره مخالفت چې هغه راشي. او دویم عمل په دې ورځ باندې هغه په خپل اهل و عیال او په کور والو باندې په نان نفقه په رزق په هر څه کې په هغې کې فراخي کول دي. لکه حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي من وسع على عیاله في نفقته يوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنته. چې چا د عاشورې په ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې په نفقه رزق او لباس وغیره کې فراخي وکړه نو الله رب العزت به ټول کال په دغه انسان باندې فراخي چې هغه راولي. او دا حدیث علما فرمایي د دې مضمون د ګڼو روایاتونه د هغې نه منقول دي. نو ان شاء الله دا فرض او واجب نه دي خو که څوک په دغه امید سره په دې ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې په نفقه کې فراخي وکړي نو الله رب العزت به ټول کال په هغه باندې په نفقه کې فراخوالی راولي. حضرت سفیان رحمه الله وایي چې ما دا تجربه وکړه چې د 10 محرم په ورځ مې فراخي او وسعت د رزق نو ټول کال راته الله رب العزت د رزق فراخي او وسعت چې دی هغه نصیب کو. نو علما فرمایي که څوک په دغه نیت باندې وکړي نو دا جایز دي. باقي د دین علاوه نور څومره عملونه چې خلک په دې ورځ باندې کوي د دې هیڅ شرعي حیثیت نشته. نه قرآن او حدیثو کې نه د صحابه کرامو نه د هغې نقل چې هغه ثابت دی. صرف دغه 2 اعمال ثابت دي او په دې ورځ باندې روژه نیول او بل په دې ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې په نفقه کې او په خوراک کې په نور رزق کې په هغې کې فراخي کول. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.